انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. د دینه مخکې یهود سوال کړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چې کو تاب الله غي مونږ پیغمبر منو تر څو چې تا مونږ د حضرت موسی علیه السلام په شان دی په یو ځای باندې کتاب نی راوړي. دا څنګه پیغمبر کله در باندې یو سورت نازل شي، کله در باندې دو سورت نازل شي، کله در باندې یو آیات نازل شي، کله در باندې دو آیاتونه نازل شي. نو تستا پیغمبري مونږ تر هغه پورې نه منو تر څو پورې چې تا ته الله پاک په یو ځای باندې ټول قرآن نی درکړي، یو کتاب د الله په یو ځای باندې نی درکړي. څنګه چې حضرت موسی علیه السلام ته الله په کوه تور باندې غون کتاب ورکړي، نو الله غو مونږ ته پیغمبر اومنو. نو الله پاک جل شانه دا غي جواب کوي، دغه خلکو رد کوي چې د پیغمبرای د پاره د چې کوم دی دا کتاب ورکول او کتاب نازل دا ضروری نه دي، بلکې وحی چې کوم دی د پیغمبرای د پاره دا ضروری ده. بعضی پیغمبرانو باندې الله پاک جل شانه وحی را لګړي دا، بعضی پیغمبرانو ته الله پاک کتاب ورکړي دي، بعضو ته صحیفه ورکړي دي. نو د هر پیغمبر د پر ضروری نه ده چې ته بغون کتاب ملاويږي. نو الله پاک جل شانه د دغه خلکو رد کړي دغه يهودو، او د يهودو ته یو الزامي جواب هم باغی باندې دي چې دا کم مه درستو پیغمبران نمونه تیر شوی دي، نو دا پیغمبرانو ته الله پاک کتابونه نو ورکړي، بیا هم تاسو پیغمبران منئ. دا مه ته من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب. نو دې ته الله پاک کتابونه نو ورکړي. نو تاسو دا شرط د کتاب په یو ځای باندې ملاوېدو شرط صرف د نبی علیه السلام سره خاص کړی دی، خو مطلب دا دی چې دا پیغمبرانو ته الله پاک کتابونه نو ورکړي. بنی اسرائیلو ته وی يهوديانو د تاسو بیا پیغمبران منئ، کتاب ورله شرط نه منئ. خدا تاسو چې د نبی علیه السلام د پیغمبرای سره کتاب شرط کړی دی، نو د دې غټه وجه ده چې تاسو کې ضد او عناد پروت دی. نور تاسو ته هم پته نشي دا نبی علیه السلام په حق پیغمبر ولی الله نه فرمایي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. دی نبی علیه السلام د يهودو دسه پیجندو چې څنګه سړی خپل زوی خپل بچي پیژني. او عبد الله بن سلام رضی الله عنه فرمایي چې مونږ به يهوديان مونږ نبی علیه السلام د خپل بچو نم زیات پیجندو. مونږ په خپل بچو کې لا شک شوبه پیدا کړي چې زما زوی دی او کو نه دی، خو د نبی علیه السلام په باره کې مونږ ته شک او شوبه نه. نو الله پاک جل شانه د خلق رد کوي چې انا اوحینا بشک مونږ وحی کړی د الیک تا ته ای پاک حبیبا کما اوحینا لک څنګه چې مونږ وحی کړی وا الی نوح علیه السلام ته